د مروتو چې اصل کارکردګي چا کړې ده په دې په حوالې سره موږ مروت کمیونټي اواز ټیم فیصله کړې ده چې موږ به د مروتو چې اصل کارکردګي وال خلکو ته دا ایوارډونه ورکوو نو موږ سټارټ ایم آر ایم چیرمین ډاکټر رشید احمد خان واخیسته پته جوړي په دې خاورې باندې زر تعالی سلام وایم او سبا اختر هم ده عید مبارکي هم درته وایم په ایډوانس او تاسو کوم دا نامزدګي د تجوړي او بچي بیسټ ایوارډ پاره د مروت ریفارمیټیو موومنٹ چیرمین رشید احمد مروت دا زه بېشکه مروت کمیونټي اواز او پوره مروت کوم ته زه ډالۍ کوم چې تاسو دا د تجوړي او بچا تاسو د ایوارډ پر نامزد کړئ. رحیم عزتمند یو ځل بیا فرمان مروت د مروت کمیونټي اواز پیش سره مخاطب ده عزتمندو تاسو ته پته نه موږ څو ورځې مخکې د بیسټ پرفارمنس ایوارډونه تقسیم ایوارډ مروت کمیونټي اواز له طرف نه د مروتو چې اصل کارکردګي چا کړې ده هغه ته موږ جوړي ښار نه ډاکټر رشید احمد خان چیرمین ایم آر ایم سټارټ مونږ واخیسته او یقینا خبره ده رشید احمد خان خدمات له چا نه پټ نه دي د دې په دړې باندې د لکه مروت په خاورې باندې چې د کوم 16 تاریخ چې د کوم کردار ادا کړ ان شاء الله د دې مثالو یاد رکھیں په دې په حوالې سره موږ مروت کمیونټي اواز ټیم فیصله کړې ده چې موږ به د مروتو چې اصل کارکردګي وال خلکو ته دا ایوارډونه ورکوو نو موږ سټارټ ایم آر ایم چیرمین ډاکټر رشید احمد خان واخیسته عزتمندو یقینا د سره حوصله زیاتېږي او د دې سره نور هم داسې خلک چې کېدلی شي لکه ډاکټر رشید احمد خان امین خان صاحب او تاسو او فرمان بھائی تاسو او تاسو کوم پوره ټیم د ماشاءالله د مروت کمیونټي اواز زه فرمان بھائی تاسو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو نن په دې طوفان چې په دې آندي په دې سیلۍ او په دې باران چې نن ته جوړي ته راغلو ما د خړ پر کلي ته او خو تاسو پته جوړي په دې خاورې باندې زر تعالی سلام وایم او سبا اختر هم ده عید مبارکي هم درته وایم په ایډوانس او تاسو کوم دا نامزدګي د تجوړي او بچي بیسټ ایوارډ پاره د مروت ریفارمیټیو موومنٹ چیرمین رشید احمد مروت دا زه بېشکه مروت کمیونټي اواز او پوره مروت کوم ته زه ډالۍ کوم چې تاسو دا د تجوړي او بچا تاسو د ایوارډ پر نامزد کړ دا صرف رشید احمد اغنده او دا زه پوره د خپل کلي د ما سره شور کلیوال ولاړ دي دا زه دو کلي په نام باندې دا زه ایوارډ دوته کوم. ډاکټر صاحب کوم ته سوای دنیا د بسکرین ویني الله مو یو خدا وایي چې داسې څرنګه تاسو مروت کمیونټي اواز غوندې دغسې هغه نوجوانان ورچیک سي او د مروت کومې مسلې مسایل دي دا په اواز باندې چیک کي نو دا تاسو هغه اوازونه او تاسو مسلې کول ګوره موږ په اسلام آباد پېښور لاګټو شهرو چې آباد یو نو چې تاسو اواز راځي نو هلته موږ روي شو نو دغسې د کوم ټول نوجوانانو ته تاسو وایي چې دلته موږ سوشل میډیا ټیمونه دي چې ټول د اواز چیک کي نو انشاءالله موږ مروت چور افسران دي انشاءالله موږ به تاسو په اواز باندې لبیک وایو او دې نه به دې غوندې تاسو موږ حوصله افزایي کوو نو ګوره ورته وایي چې مرخشکای به چې زړه به دې شي دا ایوارډونه هغه چې کوم هغه دي دا خو یو قسم یو اعزازي غوندې شیان دي نو الله رب العزت خو اول خو اعزاز موږ الله رب العزت نه غواړي چې الله دې په قبر چې اعزازونه راکړي خو تاسو په دې دنیا چې موږ کومه حوصله افزایي کوو نو دې سره موږ حوصلې نور هم چې ګیري نور به هم انشاءالله موږ لکي مروت امن پاره نور هم موږ کوششونه کوو. ډاکټر صاحب انشاءالله تعالی چې ټول لکي مروت چې کوم تا غوندې کردار ادا کوي هر سړي ته به نو په ورځ دهلیز باندې رسېږو او دا ایوارډونه به ورکوو ځکه چې دا هر کال دا موږ یو منصوبه جوړه کړې ده چې هغه تا غوندې خبره چې دا به دې څه کي خو هغه ایوارډ یو داسې انعام ده چې په چا باندې اوس نور حوصله شي ګسي. ډېره مننه عزتمند.